لا خو زما ورور فضل ولي چې کوم دی نو هغه په دې کې سوځېدلی و. جی دا زما سره دا د 3 دن چې دی دا کم از کم د 1,60,000 روپو رسیدونه دي. د چېرته کې کومه سټور دی د هغې رسیدونه دي. مونږ درې ماشومان زخمیان دي او یو یې راجن کړی دی او دوه په هسپتال کې دي. په 28,880 روپۍ باندې ورته موږ هغه انجکشن وکړ بیا د چاندې په پیسو باندې. چې دلته د یو قیمت سما وه زه چې راورسېدم نو زما دا ورور چې کوم دی نو د ځان نه یو څادر تاو کړی و خو د ده چې کومې غوښې وې هغه په ده باندې بالکل په لاسو کې او د غوږونو سره د سیډونو ته لکه دا د نه لیدلو منظر که دی چې هغه د انسان د برداشت نه بار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جے 91 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې تاسو په نیوز کې کتلې چې یو هفته وړاندې شنکر یحیی جدید کلي کې سلنډر بلاست شو. هغې کې تقریبا د ذرایع مطابق 35 کسان تقریبا زخمیان دي او 3 کسان پکې وفات شوي دي. نن موږ راغلي یو جے 91 نیوز ټیم راغلی دی شنکر یحیی جدید کلي ته. دلته کې موږ تاسو ته هغه ځای ښایو چې کوم ځای کې دا سلنډر بلاست شوی دی او نور دی کې مخکې کم کسان دي هغې سره به هم خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو زه تاسو ته هغه ځای ښیم چې کم ځای کې کم دکان یادېږي چې هغې کې مطلب دغه سلنډر بلاست شوی دی نو هغه دا دکان دی. تاسو وګورئ چې مکمل راپرېوتی دی او دې خوا تاسو وګورئ دا د هغه دکان ګیټ دی چې کم دکان کې سلنډر خلاص شوی دی او د هغې کې دا هغه دکان دی هغې کې بلاست شوی دی. دا شنکر دی یحیی جدید کلی دی او د دې ځایي خلکو سره به خبرې اترې کوو. کم چې د دې کې زخمیان دي د هغې فیملي والو سره به خبرې کوو. کم چې وفات شوي د هغې فیملي سره به خبرې اترې کوو. نو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو دلته کې موږ سره یو بل ملګری ولاړ دی چې دې واقعې کې هغه کزن زخمي شوي د هغې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه دی جی تاسو خیر جی امن دی. دا راته ووایه جی چې ستاسو په دې واقعه کې کزن زخمي شوی دی او دا راته ووایه چې هغه کزن دلته ستاسو څه کول مطلب او دا راته ووایه هغې نن سبا کوم هسپتال کې دي. جی دلته کې دا ټول چې زموږ دا یو مسجد دی د دې مسجد دا زیاتر 35-36 کسان چې دا زخمي دي. په دې کې زما یو کزن دی مراد نومې دی په پیله شپه باندې چې دې ځای نه موږ دا 35-36 مریضان اوچت کړلو نو لاړو MMC ته مردان میډیکل کمپلیکس ته. نو هغه ځای کې چې دی ډېر زیات هغوی سره ځای نه و. دلته چې فورن کم سټاف دی کم روم دی ورسره نو هغه ډېر زیات کم دي. نو بیا دې ځای ولېږل ریفیر یې کړل پېښور برن هسپتال ته. نو هلته کې موږ 17 کسان په دې فعله شپه باندې چې دلته ورسول. هلته ډاکټرانو چې وکتل نو هغې کې دا 3 مریضان داسې وو چې د 4 کسان چې وو هغه لږ سټیبل وو. نو هغوی واپس مردان ته راولېږل. هغه دلته کې موږ په DHQ هسپتال چې دی په هغې کې داخل کړلو او 13 کسان چې دا په برن پېښور هسپتال کې پاتې شو. بل ملګري دا راته ووایه چې دلته کې زه ویلې کېږي چې دلته مطلب تاسو دا کیمپ هم د دې دپاره لګولی چې دلته کومه واقعه راغلی د هغې والدین د هغې فیملي ډېر غریبانان دي. هغې فیملي زیاتتر څه کارونه کوي والدین صاحبان یې څه کارونه کوي؟ جی دا دلته چې څونه خلک پاتې کېږي نو لکه ټول مزدورګار خلک دی. نو موږ د دې لپاره د دې کلي علاقې د مشرانو خاص کر مولانا ایاز حقاني صاحب او حافظ شوکت علي صاحب دوی د دې مشرانو سره کېناستو یو کمیټي جوړه کړه. هغوی ویل چېرې د دوی په دې علاج باندې خو ډېرې زیاتې پیسې لګي او دا خلک ډېر زیات کمزوری دی. نو بیا هغوی د چندې پروګرام برابر کړو. د کلي علاقې کې چنده وکړه او په شنکر زموږ چې مین بازار دی په هغې کې بیا مطلب چې څومره زخمیان دي دې ټایم کې هغې څومره علاج روان دی په دې چانده روان؟ جی بالکل په چانده باندې روان دی. اوس دې ټایم کې چې 7 کسان پېښور کې دي 8 کسان MMC کې دي او DHQ کې چې 5 کسان هلته کې دي او دا بقایي چې دي دا هغوی ډسچارج کړلو. نو زیاتر اوس چې پکې کم ډسچارج شو کسان هغه په کورونو کې موجود دي. او دا راته ووایه تاسو به خو هسپتال ته هم تللي هسپتال کې چې کم مریضان دي د هغې حالات څنګه دي؟ جی ما دا 15 ورځې چې دی نو د برن هسپتال پېښور حیدرآباد کې چې کوم دی په هغې کې مې تېرې کړلې او دا 3 مریضان ډېر لکه خاص په ایمرجنسي کې زموږ سره 4 مریضان ډېر زیات سخت وو
په هغې کې چې د 3 کسان موږ ته ډېډ شو، شهیدان شو او بقایي نور مریضان انشاءالله په دې ټایم کې اوس پوزیشن ډېر ښه دی. جی دا راته ووایئ بل چې دلته کې مطلب تاسو کمې دوايانې هلې کم دغه هلې نو آیا ستاسو کم زموږ د KPK کم وزیر صحت دی یا زموږ کم مشیر دی اختشام ایډوکیټ یا داسې مطلب تاسو ته هغه دوايانې په پیسو میلاویږي که فري درته میلاویږي؟ برادر دا زه برن هسپتال کې هم د ایډوکیټ صاحب هم راغلی، اختشام کوم چې زموږ منسټر دی د هیلتو او MNA صاحب هم راغلی، عاطف خان او طارق اریاني هم راغلی. هغوی د ډاکټرانو څخه خبرې وکړې، حمید الله پروفیسر صاحب دی، هغه سره خبرې وکړه. هغې ورته وویلو چې دوی ته به انشاءالله موږ میډیسن ورکوو، خو چې هغې سره بیا موږ د میډیسن خبرې وکړو نو هغوی ویل چېرې موږ سره داسې فنډ نشته دی چې تاسو ته موږ په هغې میډیسن الاوډ کړو. نو بیا چې لکه موږ دا ټول میډیسن چې څونه دا کوو دا موږ د چاندو پیسو، دا غریب خلک دي په کور کې به د وړو درک نه لګي، خو انشاءالله چې موږ دوی ته د چندي اعلان کړی دی، نو خپل د خرچې پیسې راوړي دي په چنده کې اچولي دي. دا راته ووایئ تاسو اوس یو خبره وکړه چې موږ پرون یو ستنه راواخېست، تاسو په څو راواخېست؟ جی دا زما سره دا د 3 دن چې دی دا کم از کم د 1,60,000 روپو رسیدونه دي. د چېرته کې کومه سټور دی د هغې رسیدونه دي په دې کې دا پرون چې موږ د کوم دا 1,60,000 روپۍ چې کم لګېدلي دا ستاسو کلیوالو تاسو مطلب په خپله لګولي دي، تاسو ته یو دوايي لږه مطلب مفته د دې باندې نه ده میلولی؟ جی بالکل، دا چې په دې 2 ورځو کې کومه دغه پیسې لګېدلي نو موږ ته په دې کې فری دغه نه دي میلاو شوي. دا موږ د چاندي پیسې لګولي. پرون چې موږ ته کوم د فضل ولي وایي الله دې جنت کې جنتي فردوس نصیب کړي، هغې ته چې لاست ټایم کې چې هغوی ویل چې درته ته یو انجکشن کوو، هغه انجکشن چې دی جی زه هغه ټایم کې دلته موجود وم، ملګرو مې رنګ وکړ چې موږ سره پیسې دومره نشته دی، بیا ورته جي دې ځای نه موږ ایزي پیسه باندې 30,000 روپۍ ورولګوي، د هغې دا رسید دی جي په 28,880 روپۍ باندې ورته موږ هغه انجکشن وکړ بیا د چاندي په پیسو باندې. جی ګرانو کتونکو تاسو د دې خبرې اترې واورېدې چې مطلب دلته کې زه حکومت ته هم درخواست کوم چې په دې باندې سخته راغلې ده، دا غریبانان دي چې څومره کسانو سره دلته خبرې اترې وکړې اف د کیمرا، نو هغوی ما ته ټولو دا وویل چې دلته زموږ کلي کې ډېر زیات غریبانان دي، څوک مطلب دیاړی کوي، څوک څه کوي، ډېر زیات غریبانان دي او پته یې هم لګي زه چې دلته رالم دې سره زه میلاو شم نو واقعي چې ډېر زیات غم کې دي او ډېر زیات غریبانان دي. نو زما حکومت ته هم درخواست دی خو زموږ دا پروګرام حکومت اعلی چارواکي ګوري نو هغوی ته زه درخواست کوم چې راشئ او دې سره په دې سخت ټایم کې ودرېږئ، نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. هم به دا خلک به تاسو له سبا ووټ درکوي، تاسو به راځئ، تاسو به دې ته ورټکوئ چې موږ له ووټ راکړئ، نو اوس ولې راشئ او اوس د دې تپوس وکړئ، نو دوی به تاسو له سبا په خپله ووټ درکوي. جی ګرانو کتونکو دلته کې موږ سره یو 3 ماشومانو پلار ولاړ دی چې هغوی دلته کې دې واقعه کې هغه ماشومان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي که وفات شوي دي، هغوی به د دې نه نور تپوس کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کاکا دا راته ووایه ستاسو د سلنډر بلاست چې کم شوی دی کې ستاسو څوک او مطلب ویل کېږي چې ستاسو پکې ماشومان وو، هغې کیسه راته؟ زمونږ 3 ماشومان زخمیان دي، یو یې راجن کړی دی او 2 په هسپتال کې دي، 3 کې نه چې بلکې 4 دي، یو 2 راجن شوي دي او 2 په هسپتال کې دي. او جی دا راته ووایه کاکا چې هغه وړو دلته څه کول، مطلب د ویل کېږي مدرسې هم چوټې شوه که نه هغوی دلته کې لوبې موبې کولې؟ دلته لوبې کولې مانځله را دغه شي، دې ځای کې مزدورکارو نه هغوی دغه مغه نیلې مینې او دغه مغه خرڅوله، نو دوی راغونډ شوي دې ته او دا شی چې دغه شو لیک شو نو چې دې خوا دغه شو هغه ته تنور و، نو چې تنور ته د هوا دغه شوې ده نو هغې به ډس کړي دي چې د هغې نه به بیا د لمبه خوره شوي دي. دا راته ووایه کاکا څه ټایم چې تاسو ته چې ستاسو په دې کې ماشومان دي نو ستاسو کور کې احساسات مطلب کور کې ستاسو څه حال و جي؟ جی حالات خو دا بدتر دا و چې لکه دې پته نه لګي دا مړه دي او که زخمیان دي او په کوم حالات کې دي، نو بیا خلکو دغه کړی دی بس په هسپتال ته رسول دي. کوم هسپتال تاسو خپل واړه کوم هسپتال ته رسول؟ هسپتال ته رسولي دي، دې نه بیا پېښور ته دغه کړه، پېښور ته ولېږله. ستاسو هغه ماشومان څنګه دي جي؟ اوس ګزاره ښه دي خو لا ټیک نه دي چې د دې د اوسېدو نه دي، نن یې راجل کول موږ به دا خو مې غوښې دي، دلته خو دوی ټیم نشي تېرولی، نو بیا یې لږ ایسار کړه. او جی مطلب ډېر سوځېدلي ستاسو ماشومان؟ سوځېدلي دا دي چې د لوکانو پورې دا ټول د خپو پورې نو دا ټول سوي دي، صرف اختې بچ دي او نور ټول سوي دي. جی ګرانو کتونکو دلته کې شنکر یحیی جدید کلي کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې. زه چې دلته رالم او ما وکتل واقعي چې ټول کلي ډېر خفه دي او ډېر زیات په غم کې دي، نو نور ډیټیل به هم تاسو سره په دې پروګرام کې شاملو، موږ سره اوسئ. بل راته دا ووایي چې تاسو ته کله پته ولګېده ستاسو ورور دی واقعه کې مطلب زخمي دی یا وفات شو، ستاسو کور کې احساسات څه ولګول؟ یره چې دلته د یو قیمت سما وه
زه چې راورسېدم نو زما د ورور چې کوم دی نو د د ځان نه یو څادر تاو کړی و خو د ده چې کومې غوښې وې او هغه په ده باندې بالکل په لاسو کې او د غوږونو سره دې سایډونو ته لکه دا د نه لیدلو منظر که دی چې هغه انسان د برداشت نه بار دی خو بیا هم الله تعالی انسان له برداشت ورکوي قوت او طاقت ول ورکوي نو هغه هغسونو کې هم الله پاک چې انسان کې څونه برداشت وي نو هغومره بوج پې اچوي نو په موږ کې باید هغه یو د هو موږ د الله تعالی نه په دې باندې شکر ګزاري چې د انساني او د کوم په بیا هم بار بار شکر ځکه چې انساني ضایع پکې ډېره زیاته شوې ده کیجوالټیز دي پکې ماشومان دي زیاتره په دې کې کم د حاجي محمد چې کم دی یا ولي محمد بای چې کوم ولي بای دې دواړو د دې ماشومانو د بچاو دپاره د دومره سټرګل او دومره دغه کړو نو د دې وجې نه دوی ته دغه شهادت نصیب شو باقي چې کوم دي نو کسان چې کوم دي نو څه پکې سیریس وو خو پاک دغه حالات سیریس کنډیشن نه واصلې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا دا راته ووایه ستاسو دې واقعه کې څوک زخمي دي یا وفات شوي دا راته ووایه جي او بل ستاسو چې خبر شوی مطلب زه غواړم چې ستاسو ورور پکې وفات شوی دی نو ستاسو په کور کې احساسات څه چې تاسو خبر شوی او تاسو چې دلته رالې نو څه مو لیدل جي؟ پهله خو زما ورور فضل ولی چې کوم دی نو هغه په دې کې سوځېدلی و او ما ته بیا دې کسان وویل چې د جومات نه را روان نو د دې وجې راغی چې دا ماشومان په دې کې بچ کړي او بیا د هغې په وجه باندې هغه وسوځېده بلاسټینګ وشو بیا کور ته ټلیفون وشو علي اصغر خان ټلیفون وکړو چې په لربي ته ځان راورسوه او ورور دې په حالات خراب دي نو بیا زه د هغه ځای نه ما ګاډي وکړو ډایرکټ چې کوم دی برن هسپتال پېښور ته ما ځان ورسو چې مو کتل نو حالات یې ډېر زیات خراب وو څونه مریضان چې په دلته وو د ټولو حالات ډېر خراب وو دې کې ماشومان هم دي د عجیم په دې کې وفات شو شهید شو زما د ورور فضل ولی چې دی هغه هم په دې کې وفات شو شهید شو داسې یو ماشوم سره بل هم وفات شو شهید شو تقریبا 3 کسان په دې دا راته ووایه کاکا د ماشومانو عمرونه څومره دي دې کې دا ماشومان ویل کېږي چې ډېر شامل دي عمرونه یې څومره دي؟ یاره چې دې کې تقریبا د 10 سال 12 سال نه اباو دي کم نشته او جی لکه واړه دي ټول 10-12 سال نه لوی پکې دې کې څه د دې نه لږ لوی دي خو تقریبا دغه 10-12 د جومات کې سبقونه وي سبقونه چې را روان شو په دلته کې بلاسټینګ وشو د تنور نه اور لګېدو بیا د هغه ځای پورې جومات پورې دا ګیس مکمل په دې کې خور چې کله هلته اور لګېدو نو بس دا ټول یو لمبه شو بس یو قیامت بل د دې کلي زه خو د بار یم شیرګل د سایډ یم دا ورونه زما دلته دي خو په دې کلي کې خاص کر دې کلیوالو یا شنکر دوی چې کم خدمت کړی دی په هغه ورځو کې کمې منډې والي دا مونږ چې کم دی لکه په عمر بر کې د دوی احسانات نشو پوره کولی یا خاص کر حافظ صاحب ایاز حافظ صاحب لکه ټولې منډې زیاتر ورسره دا نور ملګري نو دوی خپل ټیم دی ټول ټیم چې کم دی بھرپور هر قسمه مالي جاني امداد دا ټول دوی کړی دي. جی ګرانو کتونکو دلته کې موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی چې د هغې په دې واقعه کې ورور وفات شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی جی خیر دی؟ احسان دی جی شکر. ستاسو په دې واقعه کې جی ورور وفات شوی څه نوم یې و جی؟ حاجي محمد جی زه چاچ د دوکان ښه جی ښه دا راته ووایه جی چې مطلب دلته کې دا واقعه راغله نو موږ ګورو چې مطلب دلته کې کومه واقعه راغلې ده نو هغې کې مطلب تاسو دلته کیمپ لګولی دی نو ما ته دا ووایه جی مطلب دلته کې تاسو د داسې څوک سیاسي کس راغلی دی مطلب چې تاسو له دغه درکړی چې موږ د سره یو تاسو د کیمپ ته ولې څه ضرورت دی مطلب حکومت درته څه فیسیلیټیز نه درکول؟ د حکومت خبره تاسو وکړله حکومت په خپل ځای باندې من د ریاست نه دی بل باقي تاسو د سیاسي خلکو خبره وکړه چې هغه ایم ان ای دي یا ایم پی ایس دي هغې موږ سره ایم ان ای هم راغلي دي ایم پی ایګان هم راغلي دي اوس هم راغلي وریاني صاحب اوس هم موږ سره نه پاسېدو دعا تعزیت ته راغلي وایي بھرپور کوشش خپل کوي لګې دي چېرې موږ د حکومت ته خپل تاسو د خپل دغه ولکو ته دا او د دې مطابق چې کم سوځېدلي وفات شوي خلک دي کم سوځېدلي خلک دي چې د هغې سره هغې مطابق هغې خپل لکه هغه تعاون یا کم د هغې ګورنمنټ چې کم د دې خلکو لپاره حدیثاتي توګه چې کم هغه فنډینګ دی چې د هغې نه تاسو ته فنډ ریلی شي نو هغې کوشش لګې دي کوي. او دویمه خبره تاسو د حکومت د فیسیلیټیټ وکړه نو حکومت سره چې څومره دغه دي نو نن سبا کو تاسو وګورئ نو هر یو څیز لکه هغه یو انګیج غونته کې دی دغه نشي کولی لکه هسپتال کې تاسو ته پته ده چې فنډینګ نشته دی نو دا راته ووایه چې دې مطلب د دې واقعې مریضان موږ ګورو چې څه پېښور کې دي څه دلته مردان میډیکل کمپلیکس کې څه مردان ډي ایچ کیو کې دي دا داسې دی چې څو مریضان پېښور کې څومره دي مردان کې څومره دي؟
پېښور کې په برن سنټر کې زموږ سره 17 پیشنټ وو چې په هغې کې چې کوم دی نو 17 وو، جی بالکل 17 کې چې کوم دی نو 3 شهیدان شوي دي او باقي چې کوم دی نو هلته پراته دي. څه پکې نن زما خیال دی چې د هغې دغه وشوله دا ډسچارج یې کړه، 3 ماشومان دي پکې ماشاءالله نن ډسچارج کړي دي. باقي چې کوم دی نو دلته زموږ په دغه کې ډي ایچ کې هسپتال کې دي چې په هغه کې د هغې علاج جاري دی. هسپتال له روي نرس نه تاسو مطمئن یې؟ یاره چې د شروع نه چې موږ سره چې کوم هسپتال چې کوم دی نو دغه نه دی کړی او باقي د وخت ریاست موږ دا خبرو کو چې هغه ته حکومت له پکار دي چې هسپتالونو ته هغې فیسیلیټیټ کړي. جی ګرانو کتونکو مونږ هلته کې تللو چې کوم ځای کې د بلاست شو هغوی د کلي خلکو چې کوم دی نو دلته کې کیمپ لګولی دی. موږ دلته کې راغلي یو، هغه کیمپ د بیکګراونډ کې تاسو زما وینئ چې هغه کیمپ لګېدلی دی. دلته کې موږ سره یو مولانا صاحب ولاړ دی، هغوی سره به خبرې اترې کوو د کیمپ حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ صاحب څنګه دي؟ تاسو ښه صحت؟ الحمدلله خیر خیریت دی. حفیظ صاحب دا راته ووایئ چې تاسو د کیمپ ته ضرورت ولې راغی؟ آیا تاسو سره حکومت مرسته نه وه؟ ولې تاسو د کیمپ ته ضرورت راغی چې تاسو دا کیمپ ولګو؟ اصل کې مسله دا ده چې لکه هر قسمه حادثه راشي نو هر قوم له پکار دی چې هغه لومبی شروع د خپل ځان نه وکړي او زموږ د کیمپ ضرورت د دې د وجې راغی چې موږ ته پته ولګېږي چې دا مصیبت داسې راغی چې موږ سره د ماشومانو د فورا د علاج دپاره نه څه فنډز وو، نه داسې یو فلاحي اداره راغله چې فورا زموږ د علاج دپاره څه کوشش محنت شروع کړو، نه داسې سیاسي طور باندې هم لکه داسې د تعاون پیله څه بندوبست نه و. نو د هغې دپاره موږ د کیمپ ترتیب برابر کړو، د دې عوامو د دې علاقې والا الحمدلله پر چندو باندې د هغې علاج شروع شو. مولانا صاحب تاسو ماته دا ویلی چې مطلب دې کیمپ چې تاسو کوم لګولی تقریبا څومره پیسې راغونډې شو، څومره علاج شو، ستاسو څو کسانو علاج پوه شو؟ دې وخت دا ټول چې زموږ کوم د مریضان دي لکه 27 پورې غالبا 27 کورونه دا متاثر شوي دي. لکه په دې کورونو کې زخمیان پراته دي، په دې کې د 3 خلکو وفات شوي دي. د دې ټولو علاج چې کوم دی نو په هغه ترتیب سره د دې کیمپ د پیسو نه شروع دی. خو اوس په دې ورو الحمدلله د سیاسي جماعتونو له طرفه یا مثال په طور باندې فلاحي ادارو طرفه ورو د مرستې اعلانات شوي دي او انتظار کوو انشاءالله چې زر تر زر به هغې هم لکه خپل امداد ښکاره کړي انشاءالله. راته ووایي چې مطلب ستاسو دا کیمپ په کله پورې رواني؟ تاسو ته یو خوا تاسو ماته ووایي چې حکومت د سایډه هم مرسته شروع شوې ده، دا کیمپ په کله پورې رواني؟ دا کیمپ موږ ته خو ډاکټرانو ویلي چې دا د سوو دا علاج چې کوم دی دا تاسو ذهناً ځان 2 میاشتو پورې تیار ساتئ.